السلام علیکم ملګرو نن د قرآن پاک په پښتو ترجمه کې موږ به د سوره بقره 40 نمبر آیات او 41 نمبر آیات او 42 نمبر آیات دا درې آیاتونو به ترجمه کوو په پښتو کې وسرا वो पता वीडियो के दे उर्दू तर्जुमे हाँ पटाई चली जी और दे अंग्रेज़ी तर्जुमे वो हाँ पटाई चली जी दाई दे पूरा चे पोखले मंदे खुमुजा दे पश्तू तर्जुमा कहू खो डेर खालक दा से दा चागा पो पश्तू मंदे न पीजी वो उर्दू मंदे पीजी और दागा वीडियो دا دنیا ګډ ته درومي نو هغه چې بیا په پټای کې د اردو ترجمه کتای شي او بیا ډیر خلک داسې دي په د دنیا کې چې هغه انګریزي هغه یای شي پړاوای شي په هغې باندې پیږي نه په اردو پیږي او نه په پښتو پیږي نو هغو دپاره انګریزي ترجمه پټای به چلیږي ملګرو زموږ مقصد دا ده چې د الله پیغام د دنیا ګډ ته ورسیږي او په دغې غکې یعنی چارې کې دا نیکه چار دو په دغې کې تاسو دا د مو سره مدد کوای شو چې که څوک ها اوس راسه मो चैनल चा नहीं सब्सक्राइब करा नो आगा सब्सक्राइब को बेसरा का तोसो दागा शेयर कवाय शो चे दे तोसो किम सर्कल दा दे मलगरो अगूता दा वरासीजी दा से अगूता हाँ दा दे मुखास्ता चे कचेरे दा वीडियो पो फेसबुक मंदे या पो यूट्यूब मंदे तोसो ता दे वरासीजी नो तोसो दा शेयर को खपलो मलगरो दे पर नो चलो मलगरो शुरू करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह नोम सरा शुरू करो चे आगा डेर मेहरबाना दा और डेर रहम कौन का दा या बनी इसराइल ए दे इसराइल औलोदा इसराइल खिताब दा दे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी ए दे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम औलोदा या ए दे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चिकिम मजहब अरवड़ा दा या दे आगी पो औलोद के चिकिम पैगंबरों अरवली दी किम नबियों अरवली दी दे आगी पैरोकार दा टोल तशिकिरसी या बनी इसराइल अमल करो आपला अल्लाह ताला दुई तयाई अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अज़कुरू तो सो योद को निअमती दे मो नेमतुना अल्लती आगा अनअमतु अलैकुम चे पोतोसो में अरवरवली यानी दा नेमतुना चे तोस्ता मो पोतोसो मने इनाम करी दी तोसो तमो दिरबख्शली दी यानी आगा इनामुना चे पोतोसो मो अरवरवली दी आगा इनामुना तोसो योद को व औफू बेअहदी औफे बेअहदिकुम व औफू औ पूरा को वादा तसा बेअहदी वादा आगा अहद आगा इकरार चे तोसो किमे मो सरा कड़ा व औफू बिअहदी औ तोसो आगा इकरार चे किम तोसो मो सरा कड़ा औफे बिअहदिकुम जब पूरा कम आगा चे तोसो सरा मो की मवादा करे आगा व इया फरहबून औ बाच को तोसो जुनूना दरे के
بني اسرائیل نه الله تعالی اقرار وخواستو. اقرار دا وخواستو چې تاسو به چا سره شرک نه کوو، زه د تاسو رب یم، تاسو به د مو عبادت کوو، او دا تورات چې مو تاسو ته کیم دیر کړی ده په دې باندې به تاسو عمل کوو. دا اقرار و. او په هغې کې الله تعالی دوی ته څه ویلي وو چې زه به تاسو د دغې چې تاسو دغه چار کوو نو تاسو به په دا ټولو خلکو باندې افضل وو، په دې دنیا هم او په هغه دنیا هم، یعنی تاسو بخښلي وو. و دلته کې ورته و ایای فرحبون، او تاسو ځانونه بچ کو. و آمنو او ایمان وروړو بما انزلتو، په هغه څه باندې چې مو ارکوز کړي دي، مصدقا لما معکم، چې هغه تصدیق کوي د هغه څه معکم چې تاسو سره ده. دا اوس د قرآن پاک طرف ته اشاره ده دوی ته چې ایمان وروړو په هغه څه چې مو ارکوز کړه، یعنی قرآن، په دې باندې تاسو ایمان وروړو. مصدقا لما چې هغه تصدیق کوي د هغه څه معکم چې کومې تاسو سره ده، یعنی د تورات. حضرت موسی علیه السلام باندې چې کوم څه احکام ارکوز شوي دي د هغو تصدیق کوي. ولا تکونو اول کافر به، ګوره تاسو ته مخکې نه دا هدایت درکړي شوي دي په تورات کې، نو تاسو ولا تکونو او ما جوړېږو اوله پهلا کافر به، انکار کولو ولا د دغه قرآن نه. یعنی تاسو ته په تورات کې هدایات درکړي شوي دي، نشانې درکړي شوي دي، تاسو پوه کړي شوي یو، هغې باوجود که تاسو انکار کوو نو تاسو بیا یعنی دلته کې دا نصیحت ورته کوي چې ګوره کسو تاسو خو انکار ما کوو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، او ما اخلو د مو په آیاتونو باندې، یعنی مال و دولت شوال، جایدادونه شوال، که څوک تاسو ته دا درکوي چې بای تاسو اله غوندې پکې تحریف وکړو، مو ته یو یار پکې وکړو، نو هغه آیات کې تاسو تحریف ما کوو په څه اله غوندې دولت باندې، اله غوندې جایداد باندې، اله غوندې دې دنیا په حاصلولو باندې تاسو په آیات کې تحریف ما کوو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یعنی دا اله غوندې د دنیا څه شی دی؟ آخرت په مقابله کې د دنیا ځای چې دی د خاټې یوه ذره هم نه ده. نو که دا ټوله دنیا تاسو ته میلاو شي دا د یوې خاټې ذرې همراه نه ده، نو تاسو ګوره دا شی ما وخوړو، تاسو تحریف ما کوو. و ایای فتقون، او کسو د مو نه وډور شو. پهلا زوی کې څه ویل مو نه ځان بچ کو، و ایای فرحبون، او د مو نه ځان بچ کو. او دلته کې څه ویل او د مو نه وډور شو، تقوا اختیار کو. ګوره د اله باندې چې دالې شي دورې شي ځای دی درکې ننوځي، جمعو کې دې ښخېږي. دغه تاسو د ګناه طرف ته ماڅو، غلطوی طرف ته ماڅو، د سیخل یار ما پرېږدو، د مو نه وډور شو، تقوا اختیار کو. ولا تلبسوا الحق، تلبسوا یعنی لباس ما پورې ورغوندو، یعنی تاسو هغې باندې په حق باندې پوست نه لباس ما ورغوندو. لباس ورغوستل څه شی ده؟ یو شی ته پټوي. موږ چې بدن باندې پوست نه لباس وغوندو نو دا څه شی کوو؟ موږ خپل بدن پټوو. ولا تلبسوا الحق، ما په حق باندې پوست نه لباس ورغوندو بالباطل. څه شي لباس؟ د باطل. باطل یعنی یو حق ته یو ناحق ته، د ناحق والا لباس پوست نه ما په ورغوندو. وتکتموا الحق وانتم تعلمون، یعنی څه لپاره تاسو لباس ورغوندو چې تاسو هغه حق پټ کو، باطل راچوات کو. او که تاسو حق پټاو، وتکتموا الحق، او تاسو که حق پټاو، او که تاسو حق پټ کړه یا تاسو یې پټاو، وانتم تعلمون، او تاسو ته د دغې شي علم ده ویلې چې تاسو ته دا علم درکړه شوی ده. دا هغه عالمونو ته یایي، د بني اسرائیلو عالمون چې کوم دي هغو ته دا یایي چې ګوره تاسو حق ما پټوه. او دا د موږ عالمونو ته پراخه ده یایي چې یا یو تو ته نغېږه ته
وانتم تعلمون او تاسو ته دا علم درکړه شوه دا چې دا حق ته او دا ناحق ته تاسو په تورات کې دا خبره شته نو تاسو خبره ما پټو دلته کې دغه درې آیتونه مکمل شول نو ملګرو مخته ویډیو به ان شاء الله هغه کې به مزید د دغه رکوع موږ آیتونه یایو او دا وړي کوم د رکوع ده نو الله تعالی دا وکړي چې موږ په دې باندې عمل کول ولا جوړ شو آمین